پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علم المیراث ته ډیره زیاته ترجیح ورکړې ده او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې ته نیم علم ویلی دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي تعلموا الفرائض وعلموها الناس. ای خلکو تاسو د میراث علم زده کوئ او خلکو ته هم وښایئ، فانه نصف العلم، ځکه چې دا نیم علم دی. نیم علم اوس علم خو ډیر غټ دی چې ټول علم ته وګوري، او علم الفرائض یعنی د میراث علم بالکل مختصر غونه دی. یعنی مطلب دا چې په یو مختصر کتاب کې دا راځي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته نیم علم څنګه وی؟ علماء کرامو د کې ډیر زیات مختلف تفاسیر او مختلف تشریحان کړي دي. بعض علماء کرامو فرمایلی دي چې د علم المیراث ته نیم علم په دې اعتبار سره وي چې په دنیا کې خو مطلب بعض عبادات دي کنه او بعض معاملات دي، نو دې تعلق د معاملات سره دی، نو په دې اعتبار سره دې ته نیم علم وي. او دا رنګ چې کوم دی نو بعض علماء کرام فرمایي چې په اعتبار د ثواب سره دا تقسیم دی، چې څومره د عبادات ثواب دی نو دومره ثواب د معاملات هم دی، بیا د علم د میراث هم دومره ثواب دی. بهر کې الله دې موږ ته د دې علم سره لګو نصیب کړي چې زمونږ واړه لوی ټول چې دا علم زده کی او دا بیا لاګو کی. علم کې سړی زده کړي او د عمل په نیت زده نه کړي نو د علم فایده نشته. او که بالفعل یو سړی علم زده کړي او د عمل په نیت زده کړي چې ورګه دا زده کوم د دې لپاره چې زما په عمل راشي، نو دا بیا عبادت ته او دا کمال له دقه علم هغه مطلوب دی الله رب العالمین ته. نن د پښتون قوم د غیرت په نوم باندې د خپل خویندو جیداد وخړو، الکه ولې میراث نه ورکای؟ یاره چې مونږ ډېر لوی غیرت دی کنه، ته پته نشته چې مونږ پښتانه یو. خو چې پښتون نو ته دومره غیرتي چې ته د الله پاک حکم وماتای، ځکه چې دا ستا غیرت نه برداشت کوي چې ته د الله حکم ومني. دا خو د الله حکم دی، تاسو د خپل خویندو او د خپل خوریانو د خپل رشته دارانو د خپل پپوګانو د خپل ماسیګانو چې کوم میراث کیسه کې غور لور کوي، لیکن دوی وی چې نه یاره دا زمونږ غیرت نه برداشت کوي. او که بالفرض یو کس څه معامله راځي نو اواز پکې وکړي چې یاره مولوي صاحب ناست دی به د حق خبره وکړي، نو که د حق خبره ورته په دې انداز کوي چې کاکاجي ستا 10,000 روپۍ په انکي سره کېږي او دا ترېنه وصول کا، نو دی وایي چې وګوره که نه ما نه وایي چې مولانا صاحب به د حق خبره کوي او د ده خبرې ته غوږ کېدی دی دې سوی دا ټیک دي راکړي ما 10,000 روپۍ. خو که تا ورته چې مولانا صاحب مطلب ما له فیصله وکړه، بیا مولانا صاحب راپاسي او تا ته وایي چې کاکاجي ته یو 10,000 روپۍ ورکړه، نو بیا به ستا خلافي او تا به نه منې چې یاره بس نه منم مولانا صاحب، زه په خپله په فیصلو پوهېږم. نو که د داسې حق فیصله کوي چې هغه حق د ده په حق وي، نو خو بیا د له دې منیم او ستا مرید هم دی او ستا مقتدي هم دی او ستا شاګرد هم دی او ستا تابعدار هم دی او ستا خادم هم دی او تا ته حق پرست او حقګو عالم هم بیا وایي. خو که بالفرض داسې یو فیصله ته وکړه چې ته د ده نه حق کټ کوې او بل ته ور حواله کوې او هغه په ده باندې دا هغه بل کس په ده باندې یو حق لازم دی ورته وایي چې لکه دا حق ده ته حواله کړه، نو بیا ستا مخالف دی، بالکل تا نه پېژني. نه یاره زه په خپله پوهېږم که نه، زما محترمو نن سبا یو پښتون تبلیغ ته ورشي هلته کې 4 میاشتې او چلي ولګوي کال ولګوي چې واپس راشي ایماندارو. الله پاک موږ ته دا کلمه نصیب کړی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله واصحابه وسلم. په دې کلمه کې موږ الله پاک سره دا وعده کړې ده چې خدای پاک موږ ستا حکمونه منو، د پیغمبر علیه السلام په طریقو باندې به ژوند تېرو او په دې کې الله پاک د دنیا د آخرت کامیابي ایښې ده. نو ولې دا میراث علم المیراث دا د الله د احکاماتو نه بار څه شی دی؟ دا د الله څه حکم نه دی. نو که د میراث طرف ته راکاږي نو بیا تبلیغ هر څه ته نه بیا یېري، بیا ترې نه خپلې 4 میاشتې هم یېري، چله ته هم یېري، کال ته هم یېري او بیا دا وایي نه زه ما ګنې تبلیغ کې وخت لګولی یا ګنې زه تبلیغ یم، بیا وایي نه یاره زه خو پښتون یم. نن سبا د پښتون نه شترمرغ جوړ شوی دی چې ورته وایي چې والوځه نو وایي ته ما ته ګورې نه زه خو اوښ یم، اوښ هم لا چې ته الوته دی. او که ورته وایي چې یاره له غونډې راشي او بوجای غنم دي دا مو لري ژرندې ته اوسه اداره لږ اوړه کې، نو بیا وایي یاره ته ما ته ګورې نه زه خو مرغه یم که نه دی وزرو سره نه ګوري او مرغی چې د بوج وړي چاله. نو محترمو چې پښتون په تبلیغ کې وخت ولګوي نو ډېر خوشحاله راشي ګوره تبلیغ یم او چې ورته وایي چې مثال مونځ وکړه او دس وکړه دې ته تیار دی. خو که ورته وایي چې یاره میراث ورکړه او تا باندې پردی حق دی د خویندو میندو رشته دارانو دا حواله کړه، نو بیا ترېنه خپل هر څه هېر شي او بیا
دغه وخت کې چې د ځان بیا پښتون حسابوي وي یاره زه خو پښتون یم تا ته پته نشته زه پښتون یم ما ته پټان وایي. محترم الله دې موږ کې عمل نصیب کړي او الله دې موږ ته د پردي حقوقو د حواله کولو توفیق نصیب کړي. دا هم ډېر لوی ایمان غواړي او چې ایمان په سړي کې کمزوري یا پکینی او یا کمزوري نو دې پردی حق نشي حواله کولی. الله دې زموږ تاسو ایمانونه مضبوط کړي چې موږ تاسو د پردي حقوقو د حواله کولو هغه عزم وکړو او پردي حقوق څومره چې موږ سره دي هغه د میراث په صورت کې دي که د نقدو په صورت کې دي که د قرض په صورت کې دي که د معاملاتو په صورت کې دي چې هغه موږ حواله کړو. الله دې موږ ته توفیق او شعور او پوهه نصیب